السلام علیکم. دا 125 موټرسایکل دی او د دې د کیک ښکته ځي چې بریک ونیسي ښکته ځي. دا واپس ګیر کې دی نو چې کله به دمه لوډ راشي نو دا کیک ښکته ځي. نو دا ولې ښکته ځي د دې څه مسله ده؟ نو راځئ تاسو ته موږ په دې ویډیو کې د دې مکمل طریقه ښیو چې دا کیک ولې د بریک سره ښکته کېږي او دا چې کله لوډ پرې راشي په چړای باندې خیږي نو دا کیک ښکته زور کوي. واپس ګیر کې یا سیکنډ ګیر کې خو دا کیک ښکته کېږي. نو راځئ موږ تاسو ته په دې ویډیو کې نن مکمل د دې طریقه ښیو چې دا کیک څه مسله کړله چې دا د چړایۍ سره یا د بریک نیو سره دا راښکته کېږي. نو راځئ ویډیو وګورئ چې ځان پرې پوه کړئ. دا انجن به کولاو کوي چې کله مې انجن کولاو کړو نو دا وګوره دا بیرنګ مات شوی د ګیر بکس دا بیرنګ دی. نو دې نه به دا ګیر بکس دا بیرنګ چې دی دا به مات شوی دا به څنګه راوباسو. اوس د دې طریقه ورته هم وښیو چې دا بیرنګ مات شي نو دا به واپس څنګه راوباسئ. نو 12 نمبر نټ په راوالی او په هغه کې به کابله ور ټیټ کوئ. نو دغه نټ چې کوم دی دا به د بیرنګ په دې کالر پسې ویړ کوئ. دا کوم مات بیرنګ دی نو په دغې بیرنګ پسې به دا په پیتلو ویړ باندې ویړ کوئ یا د اوسپنې په ویړ باندې به ویړ کوئ. نو دا چې کله ویړ کوئ ښه مضبوط ویړ شي نو بیا دا 12 نمبر کابله چې ده نو دا به راټیټوئ. نو په دې طریقه باندې دا راوځي. خو اوس موږ تاته ویډیو کې ټوله مکمل طریقه ښیو چې دا ویړ شي نو د دې نه بعد درته ښیو چې دا څنګه به راوځي بېرته. اوس وګورئ ښه دا ویړ مکمل وشو. اوس په دا 12 نمبر کابله چې کوم ده نو دا به اوس لږ لږ ټیټوئ خو دا فلحال ګرمه ده. نو خیر لږ معمولي ورته لږ صبر وکړئ چې لږه معمولي یخه شي. دا اوس ګورئ نه داسې ورو ورو دا ټیټوئ نو دا به دا بیرنګ ورو ورو به پورته راځي. اوس په ګوره ځان سره لږ لږ تاوئ نه وړقېدو. بس دا کابله چې څومره دغسې ټیټوئ دا به پورته ځان سره دغه شان راوباسي. دا ګوره ښه مکمل بیرنګ به اوس راوځي ټول. مین شاپ ته چې دی کاونټر شاپ دی ته به دا واشر دې پسې به دا دې پسې به دا وږي دې پسې بیا دا نری واشر چې دا دا مکمل شو.
لغت ورشه ته به دې کې راپسې دا ناره واشه یا بل ناره واشه ټول یو شان واشه بیا اوس دا ګرای ولګی دا مخ په دې سره وله بیا بس دا واشه دا ترانه لاندې دا بیا راولې دا څه ډول څه ورته دا ورسته دا کونډه ودا سوري ته مخامخ راولي नोटर फर्स्ट न्यूट्रल ठीक है ده تشواني في